پټې رشتې د درد ماښام پاتې تنها شوم ربا ماه تمام. زه روانه یم شفا ما زه ځان ستانه د معافی غوښتلو قابله نه ګڼم برباده شوم خو یو خواست کوم تا نه وژړېدم ولې زما د هدیې په خیال ساتي څه چې ما تا سره کړي دي شفا پلیز ته د دې سره هغه ونه کړي. سماهر بھابي لاړله که په تاسو زما د واده دومره تاجي ده نو ابا سره خبرو کې د سمیر د واده نه پس مې کړل شو زما د واده نه اټه کېدی خاله که فکر ورسره نو تر اوسه پورې به سماهر بھابي راوستې وه څه پته هغه غواړي سماهر واپس راوستل خو کیدای شي هغه ځکه نه وایي چې چېرته ته بدو نه منې چې تر څو تا شفا ته طلاق نه وي ورکړی زموږ د واده خبره نشي کېدی. بای د وې ستا هغه د یو ملګري واده رانږدې و کله دی بله ورځ نکریزي دي بله ورځ زه فری یم ګریټ زه به در سره ځم که هر څومره پردې واچوي خو د دې خبرې نه انکار نشي کولی چې د سماهر بھابي نه بغیر ستاسو په ژوند کې یو لویه خلا جوړه شوې ده. ماه تمام امید دې خبرو کې شفا چرته نه راغله چې د واده خبرې کېږي نه د شفا نوم خو به راځي که نه ځکه چې هغه ستا پهلنۍ ښځه ده. مهک کې زما ساده شفا ما عمر بای ته ویلي چې د ټولو نه مخکې هغه اعتماد کې اخیستل ډېر ضروري دي ډېر امپورټنټ دي خو ستا کاکا او چاچي دومره شور جوړ کړو چې هر سم زر تر زره وکړل او بیا تا د خپلې مینې قرباني ورکړه په ما دې احسان وکړو ما سره د نکاح وکړه. ګوره ته کې سمپل خبره ده ستا د دې نکاح په وجه حالات ډېر زیات خراب شوي دي. هغه زما ضد په وجه زما پیرنټس کوئی دل ماته نه کړه خو هغوی هم دا وایي چې تر څو تا شفا ته طلاق نه وي ورکړی زموږ د واده خبره نشي کېدی او اونسټلی زه هم دا غواړم ماته نه لګي چې دې کې به تا ته څه مسله وي. هله دا وګوره څه وشو د نن سبا په اولاد نکاح نه شو ته ګوډیانو لوبې شوې تکي ستا په ژوند کې چې د مهک کم ځای دی که نه هغې سره زه هیڅ اختلاف نه لرم او ظاهره دا اختلاف به ولي زه څوک یم خو زموږ په منځ کې چې دا کاغذي رشته ده که نه په هغې ستا دومره فرض جوړېدو چې تا مهک ما ته ګوته نیونه منې کړې وه او که ستا دننه د هغې منې کولو حوصله نه وه نو ما سره تاله دا نکاح دا لویه تماشه نه ګل پکار. څه وشو کاغذونه دې تیار کړل په دې مسله کې اوس خبره ضروری ده چې خبره نه کوې نو مسله به څنګه حل کېږي یار هیڅ مسله نشته دومره وړې خبرې نه تماشه جوړه کا نه زه شفا سره اوسېدل غواړم نه هغه ما سره اوسېدل غواړي نو ټول خلک وایي چې هغې له طلاق مه ورکوه دا زیاتې دی یار زه دا خبره نه کوم خو زه دام نشم کتی چې ته زما د سترګو وړاندې کوی ته ټوپ وهې شفا بابي بالکل ستا دپاره ټیک ده او غمهک هغه ستا دپاره ډوښه نه ده مړه که تم دا خبرې کې نو زه به لاړ شمه قسم دی چې لاړ به شمه زه ټیک ته دا خبر بیا نه کوم وزو او دا خو خالص د ښځو فنکشن دی مونږ چې لاړ شو نو څه به کوو یار امی او نورې زنانه به د سمر د کور ته چا ناچا خو بوتلی که نه نو ما سوچ کو ته داسې مزګارو نو زمونږ بیا بوځو ماشاءالله څومره ښه سوچ دی ستا هسې ستا نه د ښه سوچ امید ساتل بېوقوفي ده اخا دومره ساده ګل د ځان نه مه جوړوه ته زما یو ښه دوست او یو ښه یار یې دې لپاره ټول واده کې به ته ما سره یې وځو تا څه شی یار راځه وروره خوار و زار به مې کېته سمر راغلی ته ډېره زر رانغلی عمر بھائی نه پرېښودمه پته شته زه هغوی له ډېره پریشانه یم زه غواړم چې سماهر بھابي واپس راشي. شفا هغې تا سره دومره بد کړي دي او بیا هم ته غواړې چې هغه واپس راشي څه بل آپشن خو هم نشته
هدیه هر وخت یادې سمر سخوري سکیوم نه هر وخت جاړي اوس کا هر څومره مینه ورته ملاو شي د مور کمې خو څوک نشي پوره کولی کنه عمر भाई هم خبرې نه کوي بس چپ چپ شان وي خفه دلګیره وي او سمر زمانه دا وی دا حالت نه کتل کیږي شفا ته خپل بابي معاف کړی شي مشکله ده خو ناممکنه نه زه ټیک ده څنګه چې ستا مرسي وي اسې نن خو ته ځان ډېر تیار کړی دی ډېره ښایسته ښکاري زما د بیسټ فرند واده دی تیاری دم به ولې نه اوف څومره خواري مې وکړه تیارېدو کې څه کول راځي ستا دپاره هدیه چېرته ده هغه ښکته زما کزن سره لوبې کوي تا ته پته ده هغې او ما یو شان جامې اچولي समर बचे तैयार है جی امي زه ټیک ده لږ سات کې د الګ کور ول راځي نو بیا رسم شروع کوو ټیک ده بچې ټیک ده شفا جی نن ته ډېره ښایسته ښکارې थैंक यू ښځه شاوه تاسو زر تیارې شئ جی ټیک ده شفا اسې مې ټیک وی ته نن ډېره ښایسته ښکارې خو پته نشته ولې ته ماته واده کړې نه ښکاري समर ته هېرې زه واده کړې نه یم څنګه یې تاسو زه بالکل ټیک ټاک یم تاسو خپل الوایې د الله شکر دی الحمدلله دا باقي خبرې بدن نو کو پلیز او واو راځه. ولې نه راځه راځه پلیز یا سمر تا مخکې مونږ ته وننوې چې د سمیر بای یو دوست ټي وي آرټسټ هم دی ته تکی به خبره کوي او ام راغلی دی او ا تکی هغه بینک ایډ والا یار تکی خو په ټي وي حساب نخکاری څومره چې پرشتیا هندسم دی خویم ته زمونږ د هغوی سره یو سیلفي وباسه پلیز خزه ټیک ته زه خپلې امي ته وایم هغې به دله جوړ کړي Thank you. شفا که تکی به یې راغلی دی نو د دې مطلب دی چې سمیر به هم راغلی ته ورشه وګوره که نه ټیک ستا لوپټه دا به ټیک شي شفا ما ته پته ده چې ته بهر ولې نه ځې د تکی بای په وجه که نه ګوره شفا ته د سماهر بابي او د عمر بای د رشتې جوړولو کوشش کې لګې ته ځان باره کې هم سوچ وکړه ولې د خپل ځان دشمنه شوې ته تو څنګه خبرې کې لیونې شوې خو نه لیونې زه نه لیونې شوې خو ته یې شفا ته د خپل زړه حال د ټولې دنیا نه پټولی شي خو زما نه اوس ورشه او تکي بای سره په مسکا میلاو شه समर چې ته زه بهر ټولو سره ملاوېدو نو زه به ملاو شم سپیشلی هغه سره ملاوېدل ضروري نه دي ضروري دي شفا समर داسې عجیبه لګي زه نه ځم ښه ټیک ده زه کوم ستا بندوبست زه دا لپسټیک لږ ټیک کوم अस्सलाम वालेकुम तकी भाई वालेकुम अस्सलाम څنګه یې زه ښه یم ته زه هم ټیک یم समर زو او
ولې ټینشن اخلي ها څومره وخت لګي دا جنکې د ځان په سنبالي کې یار چې مونږ راغلو نو هغوی به م راشي کله دغه دی راغلی ډېر زیات تی ناوخته کو چېرته وې ته سلی د راغو سیم دا وایه څه ضروري خبره مې در سره کوله سمره ګوري چې څه هم خبره کوي پلیز ذریعه کوي که دننه چاته پته ولګېده چې موږ ټول دلته بار یو نو مصیبت به جوړ شي د هر وړې خبرې لا په څلورو کې ضرب ورکول پرېږده ته یو کار وکړه ته په ارام لاړ شه که دلته څه پرابلم څه مسله وه نو دا ورور به دې سنبال کړي ځه شاباش و یار تا نظر ټیک ده ټیک ده ځه زو سمر زو سمر ته بای تاسو څنګه بای سمر شفا جی پلیز خپل خوله بنده کا مجبه پکې لاړ شي هغوی له داسې تلل نو پکار اوس به سمر ته نکریزې لګي که هلته چا تپوس وکړو نو څه جواب به ورکړو د هرې معمولي خبرې ټینشن اخیستل پرېږده ته اوس لویه شوې یار او ته هره خبره معمولی ګڼل پرېږده که هغوی لږ ساعت دپاره یو ځای لاړل نو څه قیامت به راشي لس شل منټه کې به واپس راشي سمپل ټول څنګه دي بالکل زما په شان ښکلي دي امی او سبین به دې م راوستي وو یار هغوی به په نګریزو راځي زم نه راتلم خو دا سمیر صاحب نه دی ده په زبردستۍ راوستم مهک څنګه ده ټیک ده ډرامه دې وکړه زما څنګه وه ډېره ښکلې ډېر ښکلې اکټینګ دې کړی زه خو حیرانه وم ټول خلک داسې وایي ډېر صفت یې کړی و زما ابا څه ویل ابا دا ویلي چې شفا راته وویل چې ته ښه اکټینګ کې خو دا یې نه ویلي چې ته دومره ښه اکټینګ کې تا ته یاد دي چې کله زما ړومبی بیل بورډ لګېدلی و نو موږ څومره خوشحاله وو کله چې زما ړومبی ډرامه انیر شوه نو ما هماغه شان خوشحالي کوله خو څه خو داسې څوک نه و چې په نیمه شپه ما سره چیس کړله هوټل تلو ته تیار شوی و مهک به دې راغوښتې وه ای یار هغه غټ خلک دي هغې سره چېرته ټایم چې زما وړې وړې خوشحالو کې شامله شي اوف ښه واوره زه څه وخت نه ولاړ یم راځه چې هلته کښېنو راځه اوف زما خیال دی چې ناوخته شو موږ به اوس واپس لاړ شو شفا او تکی به اوس خبرې کړې وي که د شفا او د تکی خبرې شوې وي او که نه وي شوې ما پرېږده چې دا تکي زړه مې ستا په دیدن موړ خوشي وټ تا ته پته ده ته چې داسې خبرې کې که نه نو بالکل لو فرق ښکاري سوچ وکړه همدې لوپر سره به ته ټول ژوند یو ځای تېرې دمکي راکې نه دمکی نه زهري درته کوم په مینه په محبت ښه بس ډېر مجنون جوړېدو ته ضرورت نشته دی ټیک ده بس مې کړه اوس په د واده نه پسم که نه زه داسې د مینې خبرې چرې مونه کم تا ته پته ده ته چې داسې خاندې که نه نو بیخي بده ښکارې ښه بس دی اوس حساب برابر شو ښه موډ دې سم که او سم مې کو موډ هسې سمیر تا ته څه لګي شفا او تکی بھائی به یو ځای شي یو ځای به شي د هغې دواړو منځ کې جګړه څه ده چې د یو ځای کېدو سوال به راشي او خو هغوی دواړو ته په دې پوهېدل پکار دي چې هغوی یو بل دپاره څومره ضروري دي ټیک دی وې همدا خو زما مقصد و او همدې لپاره ما هغې دواړه هلته کې یوازې پرېښودو چې هغې دواړو له لږ وخت میلو شي او په یو بل باندې ښه پوه شي او هغه
د بیلودو دا کوم خبره چې دای په مزغو کې ده کنه دای د مزغونه لري شي یعنی تا ما سره ملاویدل نه غوښتل دا غي دوړ د ملاقات لپاره تاسو دلته راوستې يم نو نور څه او ما دا غړل چې زموږ د واده نه وړاندې اخیری پیرا ته ما سره ملاویدل غواړي ځکه دا غوي ملاقات وکړو ستاسو خیال دی لکه چې زستا دیدن پسې مړ کېدم ډیر رانې ته خا زما خا پیره ټوکی مې کولی زړګیا ټوکی مې کولی एडमिशन دی واغستو نه پرایویټ اگزام ورکوم چې دا کال خو مې ضایع نشي ستا یو خبره ومنل غواړي ته کله کله داسې سوچ کې خو ښه سوچ کې تکي ستا خوله بالکل واقع نه ده اوکې تا ته کله کله احساس هم نه کیږي چې بل ستا بک بک واوري نو د هغه په زړه به څه تېرېږي خخا اوکې آیم زه دننه ځمه که چا د سمر تپوس وکړو نو زه به بهر راواستوم ته یې بیا سنبال که شفا لږه ایساره شه تلل خو به غواړي ولی آخر ولی چې هغه زما په نصیب کې نه و نو ولې ورسره زما مینه پیدا شوه ولې ښکلی و که نه ډیر ستا خوښ شو ډیر زیات تکی بھائی هلا تاسو دواړه دومره زر رامغلی شفا چیرته ده هر څه ټیک خو دي دننه ده زه یې ګورم څه شو پته هر څه ټیک دي هر څه ټیک دي بابي سره د جګړه وشوه څه کاش چې جګړه شوې وه څه مطلب هیڅ هم نه زه یار ما کور ته بوځه سبا له شوټم دی خوب هم راځي زه راځه که نه بس میلاو شو کار راځه شفا څه شو پته څه خبره شوې ده ته جاړې ولې समर जो प्लीज कोर्ट ته ځه چاته وای چې ما ډراپ کی خو شفا لا خو پورا فنکشن پاتې دی سمر کتا غوښتل چې زستا پورا فنکشن کې امنو نو تاسو ته کی سره आवाज ولې پرې خو دما شفا
ما خو به تاسو دواړو ته لږ وخت میلاو شي یو بل سره خبرو کولو لا سمر تاسو څنګه پوي کوم چې زما وخت نه دی پکار او نه هغه سره د خبرو کولو ضرورت دی ځکه چې ما ته پته ده چې نو هغه نه بغیر ژوند تېرول به راته ګران شي شفا بسې که شفا چوپ شه زما مینه و نه پیژنده سمایر خکه تا ته اچانک پته ولګي چې زه په دې دنیا کې نیم نو ته بس کې دویم واده به وکم ته خو ډېر بدتمیز یې ډینر له کومې کپړې واغوندم دا کودا تا ته د تیارۍ څه ضرورت دی ته خو هسې هم ښایسته ښکارې خو زما زړه غواړي چې ستا دپاره دونه سینګار وکړم چې تر پخپله رانه تنګ شي ما سره به همیشه همدومره مینه کې عمر یاد لره چې په کومه ورځ ستا په مینه کې کمی راغی نو زه به مړه شم مړ خو دې څه کړمه ما تا سره چېرته مینه کړې نه وه ما خو تا سره عشق کړی او د دې عشق په بدل کې خو تا زه ووجلم ډېر بد دې وکړه سمایر تکی ستا خوله بالکل واقع نه ده تا ته کله کله احساس هم نه کېږي چې بل ستا بک بک واوري نو د هغه په زړه به څه تېرېږي ښه اوکې آیم زه دننه ځمه که چا د سمر تپوس وکړو نو زه به یې بهر راواستوم ته یې بیا سنبال که
شفا ما ته خفه کول نه غوښتلې خو تاله داسې نو کول پکار سمر. معافي مې وغوښته. زه خو به ستا خوشحاله لیدل غواړم شفا. بس څنګه ته خبرې سمر چې ما د تکي کور ولې پرېښیو؟ ځکه چې ما ته پته وه زما زړه به ضد کوي، ځکه زه هلته نه زر رالمه. هره ورځ به د تکي نقش زما په زړه زیاتېدو. زه ویرېدمه، ته ځان نه ویرېدمه. شفا ته دا هر څه تکي ته وې ولې نه؟ اوس هغه زمانه نه ده چې ته د پخوانو فلمونو د هیروینو په شان په ځان پرده واچې. څنګه چې جینکۍ په اظهار اورېدو خوشحالېږي، همدغه شان هلکان هغوی هم پرې خوشحالېږي. سمر تا ته ما څو ځله ویلي دي چې زه بې لوظي نشمه کولی. نو ولې شفا ته به ټول عمر همداسې د خپلې مینې محبت ماتم کې؟ پته نشته، ما ته خو صرف دومره پته ده چې زموږ دواړو لارې کلم نشي یو کېدی. کلم نه. जी अब्बाजी तासु सवे आओ राजा ये ना बजेस्ता मोर सवई सवई दावई छे महक या वखजने दखो मंग टول غواړو چې تیودل په خپل فیصله غور وکړي. ته دې هیڅ ضرورت نشته. مهک زما خوښه ده. خوښه ده خو مینه نه ده. داسې هیڅ خبره نشته. مینه کوم زه هغې سره او موږ ته لګي چې موږ یو ښه ژوند تېرولی شو. بچې ته چاله دوکه ورکې؟ ته د شفا نه بغیر بلې جینۍ سره نشو خوشحالېدی. تاسو ټول ولې ما پسې شوي یې چې زه او شفا یو ځای اوسېدل نه غواړو؟ تاسو ولې زبردستي کوئ؟ دې دپاره چې موږ ستا ښه غواړو. او دې کې څه ښه والی دی؟ بچې د ځان د پوهېدو کوشش وکړه. نه پوهېدل غواړم زه. او پلیز نن نه پس به په دې ټاپک هېڅ خبره نه کېږي. تاسو مهک کره لاړ شئ او د واده نیټه فاینل کړئ. چې نیټه کېدی نو ماته ووایئ. یا الله دا هلک پوهېږي دا ولې د خپل ځان دشمن شوی دی؟ پرېږدی امي دې نه پوهېږي. هغه وایي که نه چې یا خو مینه کېږي یا خو نه کېږي. او که چېرې چاته داسې مینه وشوه نو د هغې نه لوی مصیبت بیا بل نه وي. رضی ټیک وایي. تا غور نه که چې تک یو ځل هم دا ونه وی چې هغه شفا سره مینه نه کوي. او دا خو یې هم ونه وی چې مینه کوي. رښتیا چې په مخ لیکلي وي نو چې په ژبه باندې هغه اقرار ونه کړي نو څه فرق پروزي. بس دعا کوه چې اوبه د سر تېرېدو نه مخکې دواړو لا عقل راشي. जी आपा बिल्कुल ټیک ده. تاسو ما ته فون وکړئ نو زه به بیا درشم. د خدای په امان.
عجیبه شان خبره ده. څه خبره ده موري؟ د چا فونو؟ د سلیمې اپا فونو. سی وی چاچی امی ټول ټیک خودی کنه. او خیریت خو دی خو څه عجیبه شان خبرې کولی. تاسو دوړې مه وایئ. صفا وایي څه خبره ده؟ ویلې چې 2 ورځو کې زه ستا بابا هغوی سره لاړ شو د مهک دی کره د تکي د واده نیټه کې ښودوله. څه؟ د تکي واده د مهک سره څنګه کیدی شي؟ دغه واده خو د شفا سره شوی دی. هغې وی چې شفا او تکي د نکاح نه فوراً پس دا فیصله کړې وه چې هغوی به بیل شي. د تکي په پویولو خو ټول ستړي شو. ته اوس په دې سات ما سره راځه او هغه طلاقه کا چې د کومې جینۍ شکل زه په دې کور کې نشم برداشت کولی. هغه زما بابي څنګه جوړې دی شي؟ ته راځه ما سره. د بیوقوفۍ خبرې مه کوه سمایر. زه خپل هم داسې رښتې نشم پاللی خو داسې هغې له طلاق هم نشم ورکولی. نو ولې تا ته د 80 کسانو ضرورت دی؟ اوس هم څه داسې تلي راغلي نه دي. زما خبره ومنه پلیز. هغې له طلاق ورکه. سمایر ستا دپاره بهتره ده چې زما د ښېګړې په ځای خپل ځان باره کې سوچ وکړه. هغه خو به یو ورځ پرېږدم زه خو داسې به یې نه پرېږدم څنګه چې ته غواړې. پوه شوې ته؟ ټیک ده. دا چې څه کول هغه دې وکړه. اوس ته ګوره چې زه به ستا څه حشر کوم. دومره ناوخته کوتا زه کله نه انتظار کوم او داسې څه ایمرجنسي وه چې زه دې نن راغوښتم. ما تا ته ویلي و که نه چې زه چېرته ځم. پلیز شفا دا ظاهره کولو کوشش بالکل مه کوه چې ته ډېره بیزي انسان یې. ما ته دا ظاهره کولو ضرورت نشته او ستا مخکې خو بالکل هم نه. په اصل ټاپک خبره وکړو. زه غواړم چې ته د تکي نه طلاق واخلې زر تر زره. ټیک ده. نور څه؟ دا تا مخکې هم ویلي وو. چېرته داسې خو نه ده چې ستا اراده بدلېږي؟ دا ستا وهم دی. که داسې و نو ما به هغه کور نه پرېښودو. ښه خبره ده. اوس پلیز یو کار وکړه. دا کاغذي رشته چې دی هم ده که نه دا هم ختمه که. ځکه چې زه د تکي په ژوند کې بله جینۍ نشم برداشت کولی. اکچولی زه ستا په شان جینکۍ ډېره ښه پېژنم. په چا چې تکي غوندې ګډ لوکینګ هلکان تر سخري او نکاح کولو راضي شي. ځان ورته څه ډېر اوچت څیز ښکاري. نه پوهېږي چې یو ساعت په چا منې زړه سوځول بېله خبره ده او ټول عمر چا سره تېرول بېله خبره. دا خو ښه وشوه چې تکي درته له اول ورځې نه دا هر څه کلیر کړي. تا خو پته نشته کم خوبونه به لیدل. اوس لاړه شم پلیز. جی خاله مونږ په لاره یو در رسېدو والا یو. خاله مونږ خو وختي راوتي یو خو خبر نه و چې دومره رش به وي په لاره کې. هدیه څنګه ده؟ تنګۍ خو نه؟ جی ورکوي ورله. هدیه څنګه یې پوپو در نظر؟ هدیه تا ته یو خبر وکم. نن چې مونږ د فنکشن نه وزګار شو که نه نو مونږ به ماما پسې ځو د نانو کور ته. هدیه ماما مس کوي که نه؟ بس ماما به واپس راشي او بیا به کله هم هدیه یوازې نه پرېږدي که نه هدیه؟ شفا فون بند کا. भाई زه وایم فون بند کا. هدیه بس مونږ در روان یو. ښه خاله به نه تنګې. د الله پامان. ته د ځانه نیا به مه جوړه او هدیه مه پویوه. ته د پویلو ضرورت نشته. هدیه ته نه خو دلته چاته ضرورت دی په څه خبره ده پوهېدو.
چاتم د پوهېدو ضرورت نشته چې څومره غټه غلطي و د هغې مقابله کې دا سزا هیڅ نه ده. भाई تاسو سزا چاله ورکوي؟ ځان لا، هغوی لا یا هدیه لا؟ ما ته نشته پته. ګورئ عمر भाई، که تاسو دا هر څه زما په وجه کوي نو بیا واورئ. زما په زړه کې هغوی نه هیڅ ګیله هیڅ شکایت نشته. ما هغوی د پاره نه ده معاف کړې. ما ستاسو مینه کې معاف کړې ده عمر भाई، هدیه له مې معاف کړې. او چې ما هغه معاف کړه نو تاسو هغې له د کومې خبرې سزا ورکوئ؟ ما خو هغې ته د کوره د وتون وویلې. عمر भाई تاسو ورته واپس راتلو نه نه دي ویلي. عمر भाई زه خبر یم چې تاسو بھابي سره مینه کوئ او مینه ته جوړولو نوم دی، د ورانولو نه. یا خو تاسو منئ چې تاسو ورسره مینه نه کوئ او د نیمې شپې یې یادوئ نه، یا هغه هر څه مه کوئ څه چې تاسو کوئ. امید ده چې زما په خبره به پوه شوې یې. ټیک ده که نه؟ होश کې خوې او دا ته په کومه لهجه کې ما سره خبرې کې؟ مهک، now listen to me. I want. ستا د ژوند د ټولو نه غټه غلطي به وي د هغې پرېښودل. سماهر ما ګوره د مهک په شان به تا ته سل میلاو شي، د شفا په شان به یوه میلاو نه شي. پته نشته ما څه سوچ کولو چې د شفا په خبرو کې رالم. ما ته اول نه دا سوچ پکارو چې تاسو دواړه اوس نه د یو بل طرف کوئ نو وروستو به څه کېږي؟ ته ما سره څنګه مینه کولی شي؟ ها تکي تا خو مهک سره کوله مې اوس نه کومه. ماه تمام